ملګری سوال کړی دی وایي چې کمیشن اغستل څنګه دي د دواړو طرفونو نه. د ده مطلب دا دی که نه، زه به تاسو له مثال درکړم چې یو سړی ځمکه اخلي، یو کس ته یې ووایي چې ماله ځمکه واخله، درېمګړي ته یې ووایي، او یو سړی ځمکه خرڅي، هغه هم دغه کس ته ووایي چې بهی ماله ځمکه خرڅه که. دا کمیشن چې کم کس اخلي دی به صفا هغه ته م ووایي چې زما پکې دوره کمیشن به وي چې د چا نه اخلي، او چې چا له اخلي نو هغه به چې دی هغه ته به م وایي چې ماله به دوره کمیشن راکې. خو چې دا په دواړو کې د یو طرف نه وکیل نه وي، یعنی د یو کس نه وي بلکې دا درېمګړی وي، نو دواړو طرفونو نه ولا کمیشن اغستل په هغه صورت کې جایز دي چې دی باقاعده په دې کې منډه او ترړه ووخي. داسې نه چې یعنی منډه ترړه نی وخلی او دې کمیشن اخلي، نه، دا کمیشن چې دته میلاویږي دا د منډې ترړې ورته میلاویږي، د ده د دې کوشش میلاویږي دته چې ده پکې کوشش کړی دی. یو سړی کوشش نه کی او دغه شان کمیشن اخلي، هغه نه حرام دي، ناجایز دي. کمیشن اخلي نه دی بیا د څه اخلي. کو یو سړی د یو طرف وکیل وي نو بیا به د یو کس نه کمیشن اخلي، د دواړو نه شرعا ناجایز دي.